د جمعې د مونځ د لومبني اذان نه بعد که کم خلک ګټه وټه کوي، دکانداري کوي، تجارت کوي، زمینداری کوي، د دې څه حکم دی؟ نو ګوره دا مسله ځان سره یاد ساتئ. په دې کې زمونږ 15% خلک ګوره په دې غلطۍ کې، په دې ګناه کې دا مبتلا دي چې د جمعې لومبنی اذان وشو. عام طور زمونږ په دې پاکستان یا افغانستان په دې علاقو کې اذان د جمعې لومبنی چې دی دا ماسپښین ټایم چې څنګه داخل شي 12 نه بعد بس 12 دا اذان کیږي. ټیک شوله. نو د لومبني اذان نه بعد که دکاندار دکانداری کوي، که تجار تجارت کوي، که زمیندار زمینداری کوي، دا به ټول مکروه تحریمی ناجایز وي، دا به ګوره په حرامو کې مبتلا وي. نو په دې کې زمونږ خلک بې احتیاطي کوي چې ټوله ورځ حلاله وګټي او په دغه لږ ټایم کې د خپل تجارت بند نه کړي، نو د په دې ګټه کې حرام مال رادن نشي، مکروه تحریمی کې دی مبتلا شي. د دغه اذان نه بعد ته د جمعې په تیاری کې خو لګېدی شي چې یا ته غسل کې، یا ته کپړې بدلې، یا ته سر سنت اخلي، د جمعې د تیاری دپاره ته لګې، نو په دغې کې خو ته لګېدی شي. خو د دغې نه علاوه د لومبني اذان نه بعد که څوک په خوب کې دی، که څوک ګپو شپو ته ناستی دی، که څوک په تجارت او په دکاندارۍ کې دی، که څوک ډریور گاډی چلی، دا به ټول ناجایز وي. یو ایمرجنسي حالات وي، چاته مریض وي، مریض بوزي چرته، یو ایمرجنسي حالات، نو ایمرجنسي حالات بیل سیز دی، هغې شریعت گنجایش ورکوي، هغې اجازت شته، خو دا خو به ایمرجنسي حالات نه وي. نو لحاظه بعضې کس راولګي دکان ته ماشوم کینی، نو هلکه تا ماشوم کینی او ټیک ته ماشوم به یو څیز خرڅ کړي، د ده دپاره به ګناه نه وي، خو چې کوم وله راځي هغه خو غټ سړی دی که نه. نو لحاظه قرآن کریم کې دا راځي چې کله د جمعې د مانځه دپاره آواز وشي، نو تاسو د جمعې مانځه طرف ته لاړ شئ، او چې کله د جمعې د مانځه نه فارغ شئ، نو بیا په ځمکه کې خواره شئ او تاسو د خپل رزق تلاش وکئ. نو دې وجې نه علما وایي چې د جمعې مونځ وشي او د دې نه پس څوک د رزق په تلاش کې وځي، نو دغه رزق کې به برکت ډیر وي، او دغه رزق چې کم دی دا به مزیدار وي او د دې به برکت سیوا وي. ټیک شوله. نو لحاظه دا مسله د ځان سره یاده کوئ، برای کرم په دې باندې عمل وکئ، دا په خپلم زده کوئ او دا ملګرو ته ورسوئ چې ګوره د جمعې لومبنی اذان وشي، نو د دې نه پس اخیستل، خرڅول او د جمعې د تیاری نه علاوه په نورو کارونو کې لګېدل دا به ناجایز وي، دا به حرام وي، دغه ګټه چې کومه ده دا به مکروه تحریمي وي. داسې یو کار دی چې تا د جمعې د تللو نه نه منې کوي، په لاره باندې دوه ملګري دوستان روان دي او بیه وکړله، یو وایي چې زه موبایل خرڅوم، بل وایي په ما خرڅ کا، او دې ته ودرېږي نه، په لاره روان دي او هغه ورله پیسې ورکړي او ته موبایل والی، نو ټیک ده، دا بیعه به ټیکي او دا به درسته وي، دا به ناروا نه وي. خو د دې نه علاوه که د جمعې د مانځه نه ته بل کار رامنې کړی وي علاوه د تیاری نه، نو دا به مکروه تحریمي، دا به ناجایز وي او دا به ناروا وي. دا مسله جي ضروري مسله ده. صحیح شو جي؟ جزاکم الله.